قاسم سلیمانی شهادت نورسته په آرام شول، شهادت نورسته په قرار شو، شهادت نورسته سکون ته ملو شو. فرحین بما آتاهم الله من فضله درجې ته ورسېدلو، یعنی خوشحالۍ مقام ته ملو شو. ویلي څه وړګوري نه ونیسه شهادت پورې ترخه و تختلین و تکلیف ولا زندگی کړې ده. مو بېګایا ننا کتاب پړولو دي حوالې سره چلیکلی دی. څه دوی دیارلسو کالو ایدي والي صاحب کرمان کې و، نو بینک نه لون خسته و 1200 تومان، هغې زمانې 1200 تومان ډېر غټ شی و. نو پلور یې هغه لنډوی نه شولو، نو بینک والا لون دوسته پاته دی څه په ټایم یې داخل نه کړي، سوداون باندې راتلی شي او جیل ته تلی شي. قاسم سلیماني شپه ورځې دغې خبرې ته انتظار اوسه د پلور قرضه به زه څنګه لنډوم. خو بهرحال خلاصه یې ذکر کوم، ډېر وخت نه خلوم. دا یو کلي کې قناوت ته یې هلته اوسې دا کلی شهر نه ډېر وریا و، کرمان شهر نه. نو پلار و مور ته یې سوال زرې وکړلې چې ما شهر ته واستوه، څه زه هلته مزدوري وکړم، څه دا قرضه لنډ شي. خو مور و پلار نه پرېښللو. خو بهرحال ډېرې مجبرۍ د بعد پرېښللو، د کرمان شهر ته راغللو. د قاسم سلیماني جمله دی چې شهر اول وار و چې 14 کالو کې مو ولیدلو، ګاډي دغه ټیکسي دا ټول ماته سي عجیب و غریب برېښېدل. هلته یې مو یو کلي والا رشته دار و، شپه مو هغوی سره وکړله. سبیل زه لاړلم، یوه دوکان ته ودرېږه، بل ته ودرېږه، څه مو مزدورۍ کې خل وي، هر سړي به څه زه ولیدلم. یې 14 کالو کمزوری بدن نحیف، نو هغوی ویله څه ته یې خوارۍ نه یي. اخري زه یو زیر تعمیر کور دی، کنسټرکشن کې شروع دی، لاړلو مستري دی، مزدوران دي هلته، ورته ودرېدلو. ما نه یې غږ وکړو څه وټ کې دلته شی کوي، څه مزدورۍ ته راغلی یم، که ما مزدورۍ کې نه سوی. څه هغه ورته وکړو څه دا خښتې ته نه شي وچتوی. هېڅ اخري یې ما سترګو کې اوښکې راغللې، په ژړا شولم. څه دوره هر یو دوکان هر یو هوټل ته لاړم چې ما مزدورۍ کې وخوې، خو ما د نه خلي. ویله ویلې داسې په ژړا شولې، ویلې د هغه د مزدورۍ دوره شوق لري، سکول سبق ویلې نه، څه پلار نه مو 1200 تومانه قرضه دی، بینک والا ډارېږم چې پلار مو جیل ته لاړ نه شي. سوال درته کوم ما مزدورۍ کې ونیسئ. ورته د کوڅه دا خښتې خو اوچتوی شي. ویله بهرحال څو 15 شپږ ورځې مې دلته مزدوري وکړه، 10 روپۍ مې راټولې کړې. بیا لاړم یوه هوټل ته، هغه هوټل ته چې لاړم اول وار و چې هغه مړۍ مو ولیدله، کورمه سبزي چې هغوی ورته یایي چې دا زندګۍ کې هم مو نه ولیدلې. وشنغان مو به لوګوڅه دی تناره کې ګارم کو، دا به مو خوړل. ډېره ترخه زندګي تېره کړې ده. خو بهرحال هوټل والا اول کې غوسه رانې وکړه، خو چې مو سترګو کې اوښکې ولیدلې، ورته کو څه زوی ویلې ژاړې، ته د کو څه پلار نیمه قرضه دی 1200 لونې څه دی، بینک نه خسته دی، قرضه دوره دی چې کیدای شي ډارېږم چې پلار مو جیل ته لاړ شي. موکه د هوټل کې خل وی، زه مزدوري کوای شو. ویله سکول به د ویله وي چې نه کېږي سکول، مور و پلار خدمات ضروري دی. ویله هغوی څه دی 5 تومان باندې هغه هوټل کې زه واخیستم. ما ډېره ته راوړه، دغه جملې کې ډېر خوند دی چې کورمه سبزي څه راوړه، نو هغه دوره خوشبوي وه چې انتهایي الوږه مه وه. هېڅ عامه سمه مور و پلارو ته یو شو چې هغه به وچنغان خوري، ورته دا شی ماړۍ خورئ. فورا ما ورته ویله چې نه ما ماړۍ خوړلي دی، زه نه خورم ماړۍ. ویل هغه کومې هوټل والا کس و، عامه سمه مونې مهربان شو، هغه مونې پوه شو چې شنډې د پتري نیولې دي، وچې ککړې شنډې ورته یې چې ما ماړۍ خوړلي دی، وخوره ماړۍ. هغه ماړۍ مو وخوړله، خو هلته مور و پلار هلته مخ ته و چې خدای یوه داسې ورځ راولي چې زه ښه ماړۍ وخوړله، دا شیوه ماړۍ مو مور و پلار نه خوړلې. خو شپه ورځ مو ځوان یې وکړله، مزدوري وکړله. 5 یا 6 میاشتو کې د مور و پلار والا هغه 1200 تومانه قرضه مو سر ته ورسوله. ځان سمه پیسې راوړلې، خویندو ته مو ګفټونه راوړله. ویله څه کله خونې ته راغللم، پلار مو ډېر خوشحال و، مور ډېرې خوشحالۍ نه وطن شیشک مو تالول کړلو. چې زوی مو راغللو، او پلار به دا راته ویله چې زوی کار خو ډېر سخت نه و، ویلې ته نازک وي، وړوکی 14 کالې، چې نه مو کوه شول خورئ. خو بهرحال هغه نه وروسته شه زه بیا مزدورۍ خورۍ. د ایران عراق جنګ ډېر طولني داستان دی، دا ټوله ما صرف نظر ونه وکړو. تاسې په کار دی داسې شهدا، داسې جرنیلان، داسې شهداو تاریخ په کار دی مباړو کو. دا انسان کې به انقلاب راولي، دا انسان کې بیا یو شی راولي چې انسان دنیا زخته شي، آخرت سره محبت پیدا شي. او بیا چې کله جرنیل جوړ شولو، تهران
کې زیات میز او کرسی او شوکین نه وي، دفتر او شوکین ډېر نه و. یوه ښکلې جمله دی، بس ختم کوم یې. څه ته یو عجیبه جرنیل یې، څه زه داسې سهار وم څه کوم دفتر کې به وي، زه سهار وم څه تا مخ ته به کوم میز ایښی وي، زه سهار وم څه ته به کومې کرسی کې ناست وې. خو څه کله تاسې زه سهار شوم نه مو کرسیو کې ولیدې، نه مو مخ ته میزونو دفترو کې ولیدلې، یا مو مرچو کې ولیدې، یا مو یتیمانو غریبانو سره